لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت مولانا سے بتاسو ته په غم او په قبر مسئله کړي. څنګه چې د دنیا تعلقات خلق د یو لکه غم کې بعض خلق وي غم کی سره می تعلق سنشته خدا د پلان کی صدا نو دغه تعلق د هغه تعلق د وجنا د دنیا تعلق او د دنیا عزیز ولی او غم خادي روان یو سړی وی غم او شو دعا ته نظم ابل وی زنظم دیگر کټ په دهلی کې یو درزیو هغه په دهلی کې چې په جنازه رااله نو هغه په فور ماشین نه پاتو د دې باز خلکو د لزور یا د خبرې بواسيري الته جنازه بالوی ګراوند د دنیا جنازي راځي خپل کړکړې وکوا ما د یو عالم نوري دي چې څوک د بل جنازي لسی نو د دې جنازي له بام خالق راځي نو غریب سړی زما ټوله سرمایه دا یو ماشین دی نو چې زما شمه دا چې دوا نه زما زما غیله دا الله عجیب شان دی. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ علماء نے تپوس شخصیت دا مولانا عبدالحی سے لکھنوی وفات کوئی دا اعلان وکړو او په تمام ہندوستان کې دا د جنازې اعلان وکړو. بدغه شپه دا درزی هم وفات شو. د جنازې ټیم د کټوم راوړې شو. د مولانا عبدالحی لکھنوی د دنیا اکابر علما لوی شخصیات هم جنازې ته راغلي. 2015 باندې چې کوم شام سره دا ډاکټر عبدالله د ډاکټر شیر علي شاه صاحب 500 کیلومترو خلک په کوټو ولاړو، خلک په موټر سایکل ولاړو، خلک په موټرو کې نه کوټو کې نه جنازې 15 غنټې د روډ بلاک ام مولانا مغفور الله صاحب ولي جامع المسميه نامه تدلتا دیوی دا مولانا تعارف ہوکا میں در رستم خلق ملاسی لیدے لیدے میں دا اغا شخصیت تے مولانا ادریس دا 400 راشی دا عزیز رحمان ہزاروی صاحب چی راشی پخپو ولزور دی جرارا توتے ملاقات سرا دا بیلیت میں چاہتا دا شخصیت دی دا اولیاء دی اولیاء نو دا ډاکټر شیر علي شاه صاحب دا تر پبو پوری روډ بلاکو او په قبر امام مسله کولا چې شروع مې وکړه کل مؤمن الحديث فنا في الحديث بلبل حديث قائد شریعت مولانا عبدالحق رحمت الله علیه د شاوی یولا مولانا نصیر الدین غرغشتی رحمت اللہ په قبر تقریر کو د حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ آج ہم سے
सरहद के शाह वली अल्लाह रुखसत और हम इल्म के तलबा यतीम में आज दारुल कानिया सरहद के शाह वली अल्लाह रुखसत के तलबा और रखवा खबर में दे अदा खबर ना د موتیانو ګلونو خوشبوئی پورته کی وګما پورته کی یا د شپې دنیا کوړې باندې خوشبوئی وخت زموږ د اکابر ځان له یو شان او کاش دې خلکو پیژندل خلک وایي چې زه شهرت کې راشم نه کوړې شي خو موږ سره ملاويږي ما باقاعده په دروازې لیکي چې کو څوک ملاقات کوي او څه ملایي ما دیګر ما د مخکې نه مونږ له څوک تکلیف راکړي نه به ما تغییر کل د مولانا سیم الحق صاحب مقام وګوري چې اتي او قالو په عمر کې دا دومره عظیم دا کروڑ دی 2 کروڑ دا د بهر وختونه راځه د بهر عدد درس ترمذی ورو ولا ودا ډېر لوی ګران کار دی خبره مې دې پوره کوله چې د مایي نظر اعلی د هندستان علما دي جنازې ته راغلي د ډاکټر عبدالحمید او ورپس ټیلر ومشوه دومره دنیا نو خبره بنیادی دا چې د دنیا تعلق ته ساتي نو د دنیا تعلق په جوړ خو د مسلمان لوی تعلق د ګمبت حضرا سره وي او چې د ګمبت حضرا سره څومره تعلق جوړیږي دومره به ایمان قوي کیږي نن د امت د سیاست او د مذهب قبله وایټ هاوس ذکر سوال د مسلمان د سیاست او د مذهب قبله با گنبد حضراوی علبه پترکه نو خبر در صداقو چې ستاو زمان تعلق د گنبد حضرا سره څومره مضبوطیږي دومره به ایمان مضبوطیږي دومره به چین او سکون راځي او څومره چې التا کټ کیږي دلته به چین ختميږي دې بجلی ته وګوره دې کې څه یو ګرم تار دی او بل پکې یخ تار دی چې دا ګرم او یخ اړه موجود دي ستا په بلف کې رڼا ده ستا دا پنکه چلیږي او ستا د دې بجلی تعلق چې د تربیلې د خپل پاور هاوس سره برابر دی نو دلته برانای او چې کله د دې کنیکشن د دینه کټ شو نو دلته به تیاری د مسلمان د ایمان پاور هاوس گنبد حضرا دی د مسلمان چې د خپل ایمان د پاور هاوس سره څومره کنیکشن مضبوط وي نو دومره به مرکري بلف لګېدلی او دې زړه ته وګوره دا زړه د بلف پران کې دی د بلف په شان دې زړه ته هم دو تارونه راغلي د گنبد حضرا یو یخ تار دی بل ګرم تار دی که دلته یخ تار وي او ګرم نه بیا رڼا نشته یخ وي او ګرم نه بیا رڼا نشته د گنبد حضرا نه دې زړه ته دو تارونه راغلي یو ګرم دی بل یخ دی گرم د حضور پاک د عشق او د محبت تار او یخ تار د محمد الله د اطاعت تار چې دا دو تارې پزړ کې برانایي پزړ کې برانایي
عجیب مقام دی یو صحابي دی ماسختن مانځه ته چې براته زوی یان مصیبه ځان سره را روان منصبه وکړو او رحمت للعالمین وکور ته د ورته داسې قتل چې حضور وکور ته په دروازه ور د وسترګې پټې کړې بیا د لاته ناغړو کې به بیا د لاسونو وسترګې به پټې وې کور ته به بوته سحر مازل چې براته ناغړو کې به د لاس نیول او داس به وکړو سترګې به پټې وې سنت به وکړو کی بناته چې محمد رسول الله غړولې صحابه ته تاسو کوي چې د ورځې تی اړي کې مزدوري کې زمینداری کې ساده شپې پیل شي او ساده نظر د شپې بیا کار نه کوي د ورځې خو دې مونږ وینو د شپې ماسوتن د اړو کې ځان سره راولي سحر راولي بس دا سیوا خبر اخوا دی خوا کوله صحابه وینم د ورځ مساله ده وی مساله حقیقت کې دا ماسختن چې زمانځل راشم نو زه محمد ګورم کور ته لړ شي سترګې پټې کم چې زما دا نظر په بل چا اونې لګي او سحر چې مانځه تراشم سترګې مې پټي چې محمد رسول الله راشي دا خپل سترګې په محمد رسول الله کولاوم په بل چا نه عبد الله بن زید زکوي په باغ आवाज شو رحمت للعالمین د دنیا نه پرده شو او د دنیا نه تشریف یوړو په باغ کې ولر دې په باغ کې لا څه کو هغه ایمان دې ته ویل شي ایمان په باغ کې وچت کړه اته کوي دعا کوي وی اللهم اعینی حتى لا ارى بعد حبيبه اله العالمین سعادتي شلنټر د لاندې او د دې اسمکه دا پاک زمان وسترګي خود محمد رسول الله د دیدن د پاره وی او کلا چې محبوب محترم پاتې نشو د دنیا نه تشریف یوړو نو الہ العالمین اعظم سرغتا مجد پاتې نشو دا نظر دی واپس والا لا نظر دا د صحابه ایمان زکه زموږ عقیده دا الصحابه كلهم عدول صحابه کرام ټول عادلان دي او صحابه کرام معیار د حق دی معیار د حق دی او په تمام قران کریم کې دا د صحابه په شان لګي دي وسو آیتونه د صحابه په شان لګي دي بعد هغه خبرګي دي پر درو خچه نه دي وی سعد ابن معاذ چې په دغه کې هو د قبر کې عذاب د قبر دومره سخت شي ته ګور صحابي ته بچ نه شو ادا ټوکونه زګونه بغورسي دا ټولې د جهالت خبرې دي دا ځان لکه د کتاب ویلي کنه نو دا خبرې چې کله دا کې حدیث او بیا د امیر المؤمنین فی الحدیث فنا فی الحدیث بلبل حدیث قائد شریعت د علامه عبدالحق نور الله مرحق قدونه چې کله د لاش کې خود په قبر کې دا زمکه د پیارو د محبت پوج سایو دوست راشي قریب تو ور ترغاړو دي ولا زورم ورکې راشي لکه دا څو دغه کې او د موټر نن بشپکه ا د موټر کلیک نیولې خو ځه باندې راځي د موټر نیسو چې خو ځه باندې دې کې فرق دی په بل چا بس مکه راځي د عذاب د پاره
قرآن کریم وعد الله الذین آمنوا د صحابو سره الله وعده کړی د مغفرت او د بخښنې او 70000 فرشتي جنازې د سعد ابن معاذ جنازې ته فرشتو وګور کړی دا ځکه منافقان او جنازته وعده دا جنازه څومره سپکه دربار مصطفی نه په ګډه عقیدت نه چا ور کوي ان الملائکه حملته و د مکی منافقانو د سعد ابن معاذ جنازه سپکنه دو ورکړی دا او دویمه سوی اهتز العرش لموت سعد ابن معاذ عرش الهی پټاټور چې د ابن معاذ روح را روان دی ذکر کتابونه لیکي دا روح د مسلمان چې پورته زی 70 فرشتي د جبريل عليه السلام په قیادت کې استقبال ته ولاړی نو چې د صحابي روح زی ورسی دا روح فورن پسیده ورزي او پسیده پریوزي نو وسو آیتونه د صحابو په شان نو د سعد ابن معاذ مولانا عبدالحق سے فرمایل دا د محبت او د اکرام په صورت کې دا د عذاب په صورت کې نه دا ولې خدای وی ما ور سره وعده او قران کریم رضی الله عنهم الله رضا دې صحابونا لومبه خبر ده ورضوا عن صحابه رضا الله دې دین رضا دې او دې د خپل رب نه رضا دې قران وی رضا دې سوې ناراضي زمکه پر راغله د عذاب نه بچ نشو دا ټولې د ایمان د تباہی خبرې دی او د جهالت د سعد ابن معاذ جنازې ته او یا زر فرشتي راځي او محمد رسول الله جنازه کوي نو چې قبر کې خودې شه نظم کا پیراله ځکه قبر وای ته په دې مقدس مکه چې ګرځې دي ما کړې صحابه هغه شخصیات چې الله د محمد رسول الله د صحبت د پاره انتخاب کړی دی انتخاب ابن معاذ باندې زمکه راغلی دا خو د پیار او د محبت د وجه تیرا چا پیره شوی دا ستاسو چا سره نه لا نو ټول راځي وته مقبل چې چا سره نه ورتر غاړو دي اکل کله پتندې لا خودم کې تمام و مبارک دي ولي مبارک دي راشه